فصل فی المرتد بس کم چې ستا مسایلو د تقسیم د وراثت سره هغه پوره شول. دا تتمیم د پر سو مسایل د فقه ذکر کوي او کم چې د دې وراثتي مسایل دي هغه په مخ کې حواله ورکوي. اصل مسایل دا د فقه دي او یو ټکی پکې دا دی چې هغه د وراثت سره تعلق دی، نو هغه مخکینو قوانینو باندې به حواله درکوي، په هغې چې کوم دی ځان لوی جوړونو. مرتد د ارتداد نه دی، رد ویلی شي واپسې ته. اصطلاح د شریعت کې هرې واپسې ته مرتد نه وي چې د اسلام نه واپس شي، دته مرتد وي. د یهودیت او د بل نه چې واپس شي هغه ته مرتد نشي ویلی. شریعت کې چې کوم دی صرف د اسلام نه واپس شي هغه ته مرتد وي. اذا مات المرتد کله چې مرتد مړ شي علی ارتداده، دا ځکه وایي که دی واپس راغی چې کوم د اسلام ته بیا خو خبره روغه د مسلمان دی، خو چې دی په مرتدوالي مړ شو او قتله یا مرتد شو، اسلامی حاکم تینا سر ووهو بیا مړ شو. نو دریم او لحق بدار الحرب، مرتدم شو لاړ دار حرب ته وتښتېدو، دا مړ دی خو دې ته حکمي مړی ورته وایي. اگر چې دی به هلته جمدی ګرځي خو د شریعت په اصطلاح کې دی مړ دی. وحکم القاضي، او قاضي فیصله وکړه بلحاقه، د هغه په لحاق په دار کفر پسې، نو په دې درې واړو صورتونو کې د حیثیت د مرګ دی. ښه چې مړ شو د مال سره به څه کوو؟ نو تقسیم درې قوله پکې دي. یو فما اکتسبه فی حال اسلامه، کم چې د کسبونه هغه چې د اسلام په وخت کې د کسب کړي دي، فهو لورثته المسلمین، ابد مسلمانانو ورثو د پاره. او دویم ما اکتسبه په حال ردته، یو ما وتایو زما استا سدونه خاص کسب خو نه، دنیا خلق هغه د منټونو لکونو روپۍ ګټي. ښه دلته یو کس دی هغه بل ماته وی چې د ورځې آمدني د ګټې 15 کروڑ صرف داغه د ورځې آمدني ده، 5 کروڑ داغه صرف د ورځې ګټه ده. نو وسته ووایه چې داسې سړی او هغه چې کوم دی مثال په طور یو 15 ورځې چې کوم دی مرتد شو، نو دا څونه پیسې جمع شوې ني؟ مخکینه پیسې د اسلام یو د مرتدوالي هم دا ورځ کې دغه 15 کروڑ را روان دي، او ما ته 15 کروڑ په ژوند چېرته لیدلي نه دي که نه. نو دا ځکه وایي چې دا ناشنا به نه ګڼې چې ګینې مرتد شو ورځ دوه کې به د څه ګټلي، زما ستا ګټه خو نه ده، د خلکو غټ پیسې دي. نو کوم چې حالت د ارتداد کې د ګټلي دي، نو دا به یوزع فی بیت المال. وجه دا ده چې دغه وخت کې دا کافر و، د ورثه د نه وراثت نشي اخیستلی، دا به کیدو بیت المال کې. ولې؟ یا په دې بنیاد چې دا مال ضایعه دی، او کم مال چې ضایع کېږي بیت المال کې دی، یا په دې بنیاد باندې چې دا سړی خاصم کافر شوی دی، دا مال پی دی، نو کېده وه. او دا نه چې ګینې دا په بیت المال کې به ږدو او دا غونډ ګینې دغه ورثه دي، نه چې وراثت چې اخیستی کېږي په نسب اخیستی کېږي. دا د امام صاحب قول دی. وعندهما، او صاحبین فرمایي الکسبان جمیعا، که د اسلام کسب دی او که د ردت کسب دی، لورثته المسلمین، دا به تمام مسلمانانو ته ورکې. او عند الشافعي رحمه الله تعالی، دریم قول کې د شافعي صاحب دی، فرمایي الکسبان جمیعا یوزعان فی بیت المال، دوانه کسبونه که د اسلام دی او که د ردت دی دا بیت المال کې ایښودلی شي. دا خو هغه چې دلته په حین د ردت کې، یا هغه دی چې د چې کوم دی مثال مرتد شوی او بیا وروسته تښتېدلی دی لاړ، دا خو په هغه کې خبره وه. اوس چې دی وتښتېد لاړ دار حرب ته، دلته خو قاضي فیصله وکړه چې دی مرتد شو، حکم مرګ وله رالی، هلته چې کوم دی کال نیم تیر کړی و، هلته پیسې وګټلې، دا پیسې به د چی. وما اکتسبه، هغه چې د کسب کو بعد اللحوق بدار الحرب، چې دی پیوسته شو دار حرب سره، نو فهو فیء بالاجماع، دا مال غنیمت دی. بیا څنګه چې د نورو کافرانو نه مال اخلي، هغه پیوي په صلح کې، غنیمتي په زور صورت کې، دا رنګې د مالم دی. نو دا د سړي خبره وه. وکسب المرتدتی، اوس مرتده ښځه دا تېنه ځکه بیلی چې د مرتد او د مرتد د احناف په منځ کې مسلو کې فرق دی. سړي دپاره مسله دی چې دی مرتد شو، نو قاضي به هغه له ټیم ورکي،
دا مستحب دی، لازمي ټکی نه دی. په الحال سر کټ کې نو هم صحیح ده، خو کټې مو له ورکې لکه ولې مرتد شوی، ستا په څه کې شک دی؟ هغې دپاره به علما را وغواړي چې ستا هغه شکوک شبهات ختم شي، واپس ایمان ته راشه. نو چونکې ده دپاره دغه ټیپ دی، خو که دی را نلی بیا به ووجنې. دا د سړي مسله په خلاف د ښځې نه، ښځه به نه وجنې. د هغې وجه دا ده چې دا ښځه اصلا چې کافره وي نو هلته هم د هغې مرګ نشته. نو اوس چې مرتده شوله اوس یې مرګ نشته، نو دی به همیشه جیل کې واچولی شي. بس جیل کې پرتی، یا به دی چې اسلام راوړه او یا به همدغه شانې پرتی چې کله مړه شوې. نو چې هر کله دلته حکم د ښځې بیل دی نو وراثت کې مسله بیلیږي. نو ځکه فرمایي دا چې کم چې کسو د مرتد نه جمیعا لورثتها، دا به ورکولی شي ورثو د مسلمانانو ته بلا خلافین. په دې کې زموږ د احنافو اختلاف نشته. او وجه همدغه ده چې دا وجلی نمشي، د کفر خفیف دی، ځکه خو پې مري نه. نو چې کفر یې خفیف دی نو ځکه به تېنه مسلمانان وراثت مالي. و اما المرتد دا خو ته نور وراثت اغسته. اوس چې کم سړی مرتد شي دی د چا نه وراثت اغستی شي، نه فلا یرث من احدین، د چا نه هم دی وراثت نشي اغستی. لا من مسلم ولا من مرتد مثله. کم سړی چې مرتد شو دی د مسلمان نه خو نشي اغستی. وړاندې دی وی چې مانع میراث میدان 4 چیز، ریق و قتل و اختلاف و دین و دار. اختلاف الدین دی مرتد شوی دی، لہذا د دپاره څوک وارث نشته چې د هغه دی وراثت والی. البته دویم ولا من مرتدین، بل چې مرتد شوی دی هغه مړ شي د هغه نه وراثت اغستی شي، وی نه. وجه دا ده وراثت چې اغستی شي دا په اتحاد ملتي باندې اغستی شي، اتحاد ملتي. او دا سړی چې د اسلام نه بل خواته ستا ملت نشته، هغه بل چې مرتد شوی د هغه ملت هم نشته، نو وراثت ملاویږي په اتحاد ملتي باندې. او کم سړی چې د اسلام نه بل خواته دی دغه ملت له د سره اعتبار نشته، کده سیک شوی دی کده هندو شوی دی، ستا سیکیت او هندویت له اعتبار نشته، ځکه په اسلام باندې بل دین د پاسه چړاویږي نه، نو ستا ملت نشته. چې ملت دی نشته د بل که ستا سره هندو شوی ام دی، خو د هغه نه ته وراثت نشي اغستلی. وکذلک المرتدتو، دا مسله د مرتد ام ده او د مرتد ام ده. البته یو صورت دی الا اذا ارتدا اهل ناحیتن، که مرتد شي یو سیټ د مسلمانانو یو طرف باجمعهم تمام، په حین اذن به په دې وخت کې یتوارثون، دی د یو بل نه وراثت اخیستی شي. دا یو چې کوم دی صوبه ده چې دهلي، او دی کې چې کوم دی مسلمانان دي تمام، خو دی غونډو مشوره وکړه په شریکه باندې ټول لاړ هندو والي ته. نو اوس دا لویه صوبه ده چې دا غونډ هندوان شو، اوس دی پوه شو خپل کار یې پوه شو، اوس اسلام نه کټ شول، د دوی حیثیت داسې شو لکه څنګه چې نور هندوان دي. هغوی سره غذا کې دوی سره هم غذا، هغوی نه غنیمت د دوی نه هم غنیمت، د هغوی ښځې بچي غلامان وینځي دوی هم ښځې غلامان وینځي. څنګه چې حضرت عمر صاحب کړي، ابوبکر صاحب کړي دي د بنو حنیفه سره، دوی مرتد شول، لاړ چې کوم دی مسلمة الکذاب سره ودرېدل، هغه سره قشانتي غذا کړې ده. فصل فی الاسیر، مسله د قیدی او مسلمان به چې کوم دی هغه په قید کې دی، عامه ده که مسلمانانو سره دی او که عامه ده که د کافرانو سره دی. نو آیا د مال سره به څه کوو؟ نو دی فرمایي مسلمان دی چې څو پورې دی د خپل اسلام نه بل خوا نه دی تلی، حق شانتې د اسلام احکام دي. نو دا دونه پته ده چې سړی په جیل کې دی، اگر که د مسلمان سره دی اگر که د کافر سره دی، رشتې دار یې مړ شو وراثت به اخلي، اگر چې په جیل کې ناست دی، که دی مړ شو بل ته به وراثت ورکو. او که د په احوالو کې تغییر رالی، تغییر پکې رالی، جیل کې دی نو تغییر رالی، مرتد شو، نو اوس د مرتد مسلې وي، نو هغې ته واخوته. یعنې چې جیل ته بوته خو موږ ته پته نه لګي چې سړی څه شو، د مړ او د ژوند یې پته نه لګي، مفقود ته لاړ شه که نه، دا مسله د مفقود شي. نو حکم الاسیر، حکم د قیدی که حکم سائر المسلمین، د دې حکم په شان د باقي مسلمانانو د فی المیراث، د بل نم اغستی شي د ده نم اغستی شي، خو ما لم یفارق دینه، چې څو پورې د خپل دین نه بیل شوی نه دی.
فإن فارق دینه که د خپل دین پرېښود او بل خوا لاړه نو په حکمه حکم المرتد دی به حکم د مرتد دی. اوس دی وي دریم صورت فإن لم تعلم ردته که د ده ردت هم پته نه لګېږي ولا حیاته ولا موته نه مرګ او نه ژوند پته لګي بس د کور نه سړی ویست او هغسې جم دی ورک شو نو په حکمه حکم المفقودی به حکم د مفقود دی پرون دی وي. فصل فی الغرقاء والحرقاء والهدمه دا اجتماعي مړی وته وي. اجتماعي مړی وته وي یوه کورنۍ را جمع شوه کاکا دی او ماما دی او دارو اره او خوره یې په شریکه چې کوم دی یو کشتۍ کې کېناستو چې کوم دی زو چې کوم دی پکنیک ملوو ځان دیري ته وباسو نو په پکنیک کې لاړ په سمندر کې غرق شول. نو اوس موږ ته څه پته لګي چې دا پلار یې مخکې مړو که دا زوی مخکې مړ دی که پلار یې مخکې مړي چې د بچو له ته عیسه ورکو او که دا زوی مخکې مړي چې د هغه پلار عیسه پکې ومنو بیا به د هغه نه خپلو ورثو ته ځي. همدارنګې په بالاکوټ باندې زلزله راله نو چې سهار کېده بالاکوټ پروت دی نو خلک پکې مړه شول. نو موږ ته څه پته لګي چې دی مخکې مړو که دی مخکې مړ دی په دې کې به څه کوو دا وراثت به څنګه تقسیمو. نو غرقا چې غون غرق شي حرقا اور پې ولګېده ټول وسول هدما آبادي پې را پرېوتله. نو د جمهور حضرات رایه دا چې کم مړه شوي دي دوی خپل منځ کې بل وراثتونه مه جوړوه بس چې کم جمدي دي هغو ته وراثت ورکوه. بابا مړ دی دا بابا چې مړ شه په دې جمدو کې د هغه وارثان څوک دي او دا مړه چې دي هغه د سره پکې ونه دا بچی مړ دی د دې بچي په جمدو کې وارثان څوک دي او چې دی خو سره رور دی کاکا مړ دی هغه د سره پکې حسابوه مه د سره پکې ونه. لہذا چې د هر وارث کم جمدي د اقولی ورکړو او په خپل منځ کې ځکه مه ورکوه چې وراثت دپاره دا لازمي ده چې یو سړی د بل نه وراثت اخلي د ده حیات په کار دی او دلته موږ ته پته نه لګي چې دا چت را پرېوتو نو کم یو کې حیات او کم کې مماتو موږ ته څه پته لګي. نو غونډسې فرض کړه چې دا مړه شوي د سره ونه اذا ماتت جماعتون کله چې مړه شي ډېر جماعت لا یدرا پته نه لګي ایهما مات چې کم یو پکې مړ دی اولا نو جعلو او به ګرځولی شي کانهم ماتو معا دا غونډ په یو ځل مړه دي. نو په مالو کل واحد مال د هر یو کس منهم د دوی نه لورثته د هر یو مال به ورکولی شي د هغه ورثو ته الاحیاء چې کم جمدي دي دغه جمدو ته ورکوه او دا کم رور او پلار او بچه چې سره مړ دی هغه داسې فرض کړه چې د سره شتې نه ولا یرث بعض الاموات او میراث به نه وړي بعضې مړي من بعض د بعضې نورو نه هذا هو المختار دا د جمهور قول دی. وقال علی و ابن مسعود حضرت علی صاحب او عبدالله مسعود صاحب دوی فرمایي داسې کار به وکړي چې د مړو کې یو بل ته به وراثت ورکړي. دا چې کوم دی یو پلارو درې وروڼه وو درې بچي دي او دو بچي جمدي پاتې شول د دې پلار مال به واخلې هغه به په دې 5 بچو تقسیم کړي دا درې پکې مړه شوي دي دو پکې بار دی هغوله به ورکړي بیا به ولګېږي دا درې چې مړه شوي دي د مال به راوالي بیا به دا تقسیم کې په دې وروڼو باندې نو دا څلور وروڼه دي 2 سره مړه دي او یو ته نه 2 جمدي دي 2 به دوی ته ورکړي 2 به یې هغې ته ورکړي. اوس د دې بل ورور مال به راوالي بیا به تقسیم کې په دې بل نو دا چې کم دویم ورور مال تقسیمې د ده به هغه مال تقسیمې چې د خپل دی او کم چې د هغه مړ نو ته میراث ورکو دا به واپس هغه ته وراثت نه ورکې په دې نور کې به له حصه وکړي. بیا دا دریم مړ د هغه مال به راوالي هغه به دې نورو ته جمدو ته ورکړي په دې مال کې به د هغه مړو حصه مقرر کړي خو کم چې د هغه مړو نه ته وراثت میلاو شوی دی دا به واپس هغوی ته وراثت کې نه ورکې صرف دا به ته کټ کې او نور به دا غونډه وراثتونه تقسیمې نو علي صاحب او عبدالله مسعود صاحب دی فرمایي یرثو بعضهم عن بعض بعضې به د بعضو نه وراثت وړي البته الا فیما هغه کې به وراثت نه وړي وارثا چې د وراثت حاصل کړی دی کل واحد منهم هر یو د دوی نه من صاحبه د هغه نه چې ته کم وراثت میلاو دی واپس به دله پکې وراثت نه ورکړي او د نور مال نه هغه کې بیا وراثت وله ورکا. صلی الله تعالی علی خیر.